بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 53 صفحه راواړوي. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. طالب جانا په حروف مقطعاتو کې د ح میم پورې سبق ویل شوی دی. ح میم پرون دې پورې سبق ویل شوی دی. نن به د ح میم عین سین قاف دې ځنه سبق ویل کی. طالب جانا تاسو ویلي دي چې کله د میم ساکن نرشتو د الف با میم د دې درو حروفونه علاوه د 26 حروفونه یو حرف راشي، نو په دې میم ساکن کې به اظهار کیږي او د اظهار ته اظهار شفوي ویل کیږي. د اظهار ته اظهار شفوي ویل کیږي. یو ادغام شفوي دی، بل اظهار شفوي دی او بل اخفاء شفوي. ادغام شفوي، اظهار شفوي او اخفاء شفوي. ورپېښ نو چې کله د میم ساکن نرشتو د الف با میم د دې درو حروفونه علاوه د باقی 26 حروفونه یو حرف راشي، نو په دې میم ساکن کې به اظهار کیږي. د میم ساکن کې بس کیږي اظهار کیږي او د اظهار ته اظهار شفوي ویل کیږي. حامیم عین سین قاف. په حامیم کې د میم په اخر کې میم ساکن راغلی دی. د میم په اخر کې څه راغلی دی؟ میم ساکن راغلی دی. تاسو ویلي چې میم د درو حروفو نه جوړ دی. په شروع کې میم راغلی، میانس کې مده او په اخر کې میم ساکن راغلی دی. میم منوي په اخر کې میم ساکن راغلی دی. نو په میم کې د میم په اخر کې میم ساکن راغلی دی. بیت رستو عین راغلی دی. بیت رستو سره راغلی دی عین راغلی دی. او عین په الف با میم کې نشتا. نو په کوم حروف کې راغی؟ 26 حروف کې. نو تاسو قاعده وویل چې کله د میم ساکن نرشتو د 26 حروفونه یو حرف راشي، په دې میم ساکن کې به اظهار کیږي او د اظهار ته اظهاري شفوي ویل کیږي. نو په ح میم د میم په اخر کې په میم ساکن کې اظهار کیږي. عین د درو حروفونه جوړ دی. شروع کې عین راغلی، منځ کې یین راغلی او په اخر کې نون ساکن راغلی دی. د عین په اخر کې نون ساکن راغلی دی، رستو سین راغلی دی. رستو څه راغلی دی؟ طالب جان تاسو ویلي دي چې کله د نون ساکن نرستو د الف با حروف يرملون حروف حلقي د دې ټول حروفونه علاوه یعنی د 15 حروفونه یو حرف راشي، نو په دې نون ساکن کې به اخفاء کیږي او د اخفاء ته اخفاء حقیقی ویل کیږي. د اخفاء ته اخفاء حقیقی ویل کیږي. نو د عین په اخر کې پرون ساکن کې به اخفاء کو. د عین په اخر کې پرون ساکن کې به څه کو؟ اخفاء کو. سره د غن زمانی نه غن زمانی هم به کو. بیا ورپسې سین راغلی دی. طالب جان تاسو ویلي چې سین د څو حروفونو جوړ دی؟ د دریونه. په شروع کې سین راغلی، منځ کې یې مد راغلی او بیا په اخر کې نون ساکن راغلی دی. د سین په اخر کې نون ساکن راغلی دی او وروسته ته قاف راغلی. وروسته څه راغلی دی؟ قاف راغلی دی. او تاسو ویلي چې کله د نون ساکن نه وروسته د الف با میم د حروف د الف با د حروف يرملون او د حروف حلقنا علاوه د 15 حروفونو حرف راشي، نو په دې نون ساکن کې به اخفاء کیږي. د اخفاء ته اخفاء حقیقی ویل کیږي. یاد بشي. نو د میم په اخر کې به اظهار کو، د عین په اخر کې نون ساکن کې به اخفاء حقیقی کیږي، د سین په اخر کې نون ساکن کې به اخفاء حقیقی کیږي. یاد بشي. आवाज را درکې. حمیم عین سین قاف. عین او پسین کې با
اول مدو کې نو په اخره کې غونډه کې ښا په عین کې به مد دلین لازم کیږي او په سین کې به مد لازم حرفي مخفف کیږي او په قاف کې به مد لازم حرفي مخفف کیږي اواز راکې حمیم عین سین قاف 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 ډکو وایا ځکه چې صفت پکې د استعلام دی او صفت پکې د اطباق هم د خړه کې صفت پکې د استعلا دی اطباق پکې نشته قاف ډک ادا کا ځکه چې صفت پکې د استعلا دی قاف نون